محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د جمعې د ورځې حوالې سره ده. د جمعې په ورځ باندې د شب معراج وظیفه ډیره زیاته انتهایی پاورفل او ډیره زیاته مجرب وظیفه ده. هم نن محترمو دا وظیفه وکړئ او خپل قسمت دا بدل کړئ. بیګانه محترمو شب معراج دی او تاسو بیګانه شپه باندې محترمو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به تاسو کمال ته رسوي. ستاسو هر قسم حاجات دې پوره شي. څومره چې مشکلات دي، څومره چې مسایل دي، الله پاک به ختم کړي. نوکرۍ په تکل کې نوکري به الله پاک درکړي دله. دغه رنګې د بهترین ژوند په تکل کې، د رشتې په تکل کې بیماري الله پاک به دې د بیمارۍ نه صحت درکړي دله. نو همدا وظیفه د ژوند معمول سازه که او بېګاله ورته کښېنه او دا وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز د رب نه امید ساتم هغه به ستاسو هر یو مسله دا به ختمه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجربه، انتهایی پاورفل وظیفه ده. نو که تاسو په ژوند کې مسایل لرئ، مصایب لرئ، دا وظیفه دا هممهال وکړئ. ځکه دومره مبارک شپه ده. په دې شپه باندې د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم الله پاک د مکې مکرمې نه د ام هاني د کور نه بیت المقدس ته بوتو او بیت المقدس کې د دواړو جهانو سردار مبارک هلته کې تمام انبیاء کرامو ته جمع ورکړه او بیا د هغه ځای نه الله پاک جنتونو ته بوتو. هر یو پیغمبر سره ملاقات وکړو او په دغه شپه کې الله پاک سره دیدار هم کړی دی. د دومره مبارک شپه ده. په دغه شپه باندې محترمو الله پاک په دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې 50 منځونه د هم فرض کړل. بیا د موسی علیه السلام په وینا باندې منځونه محترمو 15 شو. بیګانه شپه انتهایی د کمال، انتهایی پاورفل ده. بس ځان له ژوند هسته کوي، ځان له ژوند مزیدار کوي. همدا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې ژوند کې به رڼاګانې در راځي. دعا وکړئ یا الله پاکه څومره بیماران دي او دا وظیفه کوي، یا الله پاکه تمام بیماران هغوی له صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. یا الله پاکه څومره کسان بېروزګاره دي حلال روزګار ورکوله. څومره کسان د نوکرۍ په تلاش کې دي ربه نوکري ورکوله. څومره کسان داسې دي د هغوی کاروبار نشته او د کاروبار په تکل کې دي ربه کاروبار وله ورکړه. عمره کسان بغیر د رشتې د هغوی کوشش کوي دغه رنګې جرګې مرګې کوي چې یاره موږ ته رشته میلاو شي ربه په ښه ځای کې والله ښه رشته ورکړي. دغه رنګې څومره زنانه دي د رشتې په تمه دي، څومره نارینه دي د رشتې خواهشمند دي ربه چاته محتاج وه مو پیسې مو له ورکړه، دولت مو له ورکړه، د خپلو خزانو نه وله د رشتې بندوبست دا وکړه. څومره کسان بیماران دي ربه صحت کامله دا وله ورکړه. آمین ثم آمین. محترم مسلمانانو، نن د جمعې یو ډیره زیاته انتهایی پاورفل وظیفه ده. جمعې ورځ هم ده، ورسره شب معراج هم دی. په دې شپه آقا علیه صلات وسلام رب کائنات دیدار راتلی. څومره ناشنا منظر یار. الله پاک نبی کریم علیه صلات وسلام ځان ته وغوښته بر اسمانونو ته محبوب سره ملاقات کې. نو ټایم ولاړ علماء کرام وایي چې څومره کلونه محترمو دا به تېر شي او آقا علیه السلام الله پاک سره ملاقات دا وکړو. تحفې مو له ورکړلې. دومره مبارکه شپه ده، دومره برکتي شپه ده. په دې شپه باندې کوشش وکړه چې ګناه مو ونه کړو، ډرامې ونه ګورو، فلمونه ونه ګورو. بس صرف همداسې ذکر وکړئ، ذکر وکړئ، رب راضي کوي. او نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی اسانه ده، انتهایی. تاسو به داسې وکړئ چې 3 پیرې به سورت یاسین وایي، 3 پیرې به سورت یاسین وایي او دغه رنګې د هغې نه بعد به دا کلمات ووایئ. تاسو به سکرین باندې ښکاري مکمل دا کلمات دا به ووایئ تاسو او بیا به د هغې نه بعد محترمو دا به دعا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الدائم القائم، سبحان القائم الدائم،
سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الحي القيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. محترم مسلمانانو دا کلمات وای د قرنګي خپ سور باندې او کلمات و تاسو یو سل بهتره وای فنته والے مزته والے کو ډیر ول شي بیا ویل شي او بیر هغه نه دعا وکي تاسو ټول د وظیفې زور د رمضان په دعا کړئ دغه دعا نه مخکې تسبیحات مو شو دعا نه مخکې سورۃ یاسین مو شو سورۃ یاسین نه بعد چې څوک دعا کې قبليږي اوس باقي کار پتا سو کې تاسو سمرا په توجه باندې دعا غواړي نو دعا هم صحیح غوښته ان شاء الله ملو شي سم غواړي او صحیح مونږ غوښتل نو به نه کوي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته